د مګران حبیبه آیا اتا سینې کې ما د برداشت چې کولی قوت نه واچولو طاقت مې نه واچولو. اوس دغه ځای کې ځنه خلک سوال دا کوي څنګه پیغمبر ته خدای وسیع سینه ویر کړي وه نه حضرت موسی ته یا ویر کړي وه. توجه د نه غواړم دغې نقطې ته. حضرت موسی یا سینه وسیع وه د پیغمبر کې یا قوه برداشت ورکې و سینې کې حضرت موسی کې یا ورکې و. خو زه به دا وایم څه د حضرت موسی و د پیغمبر قوه برداشت کې فرق و. فرق څه و؟ فرق دا و څه کله موسی د فرعون دربار ته روان شولو هغه وویله څه رب اشرح لی صدري ویسر لی امري واحلل عقدة من لساني یفقهوا قولي. خدایا ایما سینه وسیع وګرځوي، پروردګار ایما سینې کې د برداشت کولی قوت واچوي، ایما څه کوم کار دی هغه آسان وګرځوي، پروردګار ایما قول ایما خبره هغه باندې ولګوي. کسې فرق دا دی څه موسی کله تللو هغه په خپله دعا وکړه څه خدای ایما سینه وسیع وګرځوي، اما پیغمبر ته ډایرکټ یایي د مګرانه حبیبه تا دعا یا نه دی کړي، تا مونه تقاضا یا نه دی کړي. علم نشرح لک صدرک آیا تا سینه مو وسیع نه وګرځوله؟ متوجه شوئ که نه؟ پیغمبر د وسعت د سینې څومره زیات و. زه صرف دوې خبرې زر زر درته ذکر کوم. څه کله چولې کې تېرېدلې خلکو به ابا ته نه زور کړله، د پیغمبر گردن باندې به د ابا نشانه جوړه شوله. پیغمبر به بیا یا ورته ویله که مړی نه وي رسه مړی در کوم، که شپه نه وي د سره ځای نه وي د سره رسه شپه در کوم، که پیسې در سره نه وي پیسې در کوم. آیا دا طاقت و قدرت ما ورته کې شته؟ موږ ځان د پیغمبر والا بولي، مو اصل مقصد دغې خبرې سره دی. پیغمبر د کافر سینې باندې ناست تورې ور باندې نیولي، در حالی که انده کافر اوس پیغمبر باندې توره نیولي وه، پیغمبر ته یې څه تا به مانه اوس چوک خلصوي. داسې نه اوس پیغمبر پهلوان نه و، داسې نه اوس پیغمبر جنگ نه و زده، پیغمبر څه توره نه وبسله، یې د خپل وجوهات دي، د خپل دلیلونه دي. پیغمبر کله زور وکړلو ځان خلاص کړلو، کافر باندې توره کېښلله. دغې خبرې ته توجه وکړه. پیغمبر ورته یایي څه تا نه زه خپل خدای خلاص کوم، اوس ته وایه تا به مانه چوک خلصوي. پیغمبر ته یایي هغه کافر ورته لاندې طرفه یایي چې اتا عفو، اتا درگذر، اتا مهرباني. مطلب دا څه کافر تا دا پاته وه څه پیغمبر څومره مهربان دی، کافر تا دا پاته وه څه پیغمبر کی څومره عفو درگذر دی. کسی که دا خوی مو ځان کې نه واچولی دي، مطلب دا څه مو د پیغمبر والا لیارې باندې نه یو روان. که کلی کې غواړي څه آرام سره زندګۍ تیره کړي، پر امن زندګۍ تیره کړي، که ما و تا د یوه زیاړه د بل چا برداشت نشو کولی، پیغمبر لیارې باندې نه یو روان. که غواړي څه کور نه جنت جوړ کړي، په کار د ځنه خبرو نه میړه تیر شي، ځنه خبرو نه په کار د ښځه تیره شي، ځنه خبرې په کار د میړه برداشت کړي، ځنه خبرې په کار د ښځه برداشت کړي. داسې خبرې څه کم از کم په کار د انسان دا وایي چې ما ساره دا خبره اورېدلې یا نه دی. تاسو لږ داسې زندګي تیره کوئ، مو تفتیش کوو، څوک ځان سره ورو غوندې خبره وکړي او ته څه دوله څه دوله څه دوله. متوجه شوئ که نه؟ در حالی که وایه څه ما نه دی اورېدلي، نه څه ته دوباره تکرار ته نه غواړې څه تا څه وویله. پس د سینې وسعت، قوه برداشت، یو کور، یو کلی، یو وطن جنت جوړولی شي که ما ورته یې وغواړو. اندي واجې نه خپل ګران حبیب ته یایي قرآن کې دغو درو نعمتو ذکر یې څه ورباندې کړی دی. د مطلب داسې دا ټولو کې غوټ نعمتونه و پیغمبر دپاره. سینې وسعت د غوټ نعمت دی، قوه برداشت د غوټ نعمت